څلورم وای هر پیغمبر خاص قوم ته تللی وبعثت الى الناس عامه، زه د ټول جهان دپاره پیغمبر یم. د هر پیغمبر اوس کې انجیل شریف وګورئ، عیسی علیه السلام بیان دی پکې چې زه بني اسرائیلو له راغلی یم. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو پیغمبر او 14مه پاره کې هم دا دی ولکل قوم هاد، هر پیغمبر د قوم دپاره جدا جدا پیغمبر راغلی. د دې وجې نه په یو زمانه کې به ډېر پیغمبران وو، په دغه علاقه کې به جدا و، په هغه علاقه کې به جدا و، په هغه علاقه کې به جدا و. او زه ټول جهان ته او د خدای شان ته ګوره، د هر پیغمبر معجزه به عملي وه. لکه موسی علیه السلام به امسه وغورځول، اژدها به ترې جوړه شو، لاس به یې ترخ ته دننه کړ نو سپینه رڼا به یې کوله. قرآن شریف کې دا بیان. عیسی علیه السلام یو 4 مړي جمدي کړي دي او بیا ماترزاد ړوند به راغی، لاس به یې پې ووه، سترګې به یې بینا شو، او برګي سړي باندې به یې لاس راښکې، هغه به جب جوړ شو. دا قرآن شریف کې بیان دی. خو دې ته عملي معجزې وایي. عملي د عامل سره ختمېږي چې کار چا کړو هغه لاړ، هغه معجزې هم ختم شي. نو حضور پاک وایي ما له خدای معجزه داسې راکړې ده چې علمي ده. د عملي معجزو سره یو علمي معجزه خدای راکړې ده چې قرآن شریف دی. او قرآن شریف نو چونکې معجزه ده تر قیامته پورې دی، نو د هغه د پیغمبرۍ دلیل هم تر قیامته پورې دی. دا معجزه د پیغمبرۍ یو دلیل وي نه ښایي. نو هر پیغمبر د لږ قوم دپاره او معجزې عملي وي د هغې وخت دپاره وي. او زموږ پیغمبر له عملي معجزې هم خدای ډېر ورکړي دي چې هغوی د وفات سره هغه ختم شوي دي. خو علمي معجزه خدای داسې ورکړې ده چې هغه تر قیامته پورې. کتابونه خدای بعضو نورو پیغمبرانو له ورکړي دي، خو هغه کتاب به معجزه نه وه. هغې کې دا نشته چې د دې کتاب په شان کتاب پیش کړي، د دې په شان تاسو نشئ جوړولی. او زمونږ په قرآن شریف کې 4 ځله اعلان شوی دی چې د دې په شان کتاب جوړ کړي، د 10 سورتونو په شان ته جوړ کړي، د یو سورت په شان جوړ کړي. د هغه یو سورت 2 ځله اعلان شوی دی. نو نه چا کړی دی نه به یې څوک وکړي. نو دې ته علمي یو سړی یو کارنامو کې مثلا خوشوازه قرات ووایي یا پهلوانیو کې یو سړی را خلاص کړي، ما کارنامې ده خو هغه بس ختم شم، د هغه ژوند سره ختمېږي. او یو سړي کتاب لیکلی، شاګردان یې جوړ کړي، نو د هغه کتاب چې کومې پورې د هغه نښه او یادګار پاتې دی. زموږ قرآن شریف یو علمي معجزه ده، دا به تر قیامته پورې، نو د هغه د پیغمبرۍ دلیل هم تر قیامته پورې دی. که څوک د عیسی علیه السلام د پیغمبرۍ دلیل وغواړي نو هېڅ دلیل نشته مونږ سره. او مونږ وایو چې پخوا خدای زمونږ په قرآن شریف کې ورته پیغمبر ویلي، مونږ ورته پیغمبر وایو. د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ څه دلیل نشته اوس، هغه چې هغه خپلې زمانې سره و. مونږ د خپل پیغمبر د دلیل د پیغمبرۍ تر قیامته پورې پیش کولی شو. نو پیغمبري تر آخره پورې وه، نو دلیل هم له خدای داسې جوړ کړه چې تر قیامته پورې د هغه عملي معجزو نه علاوه دا علمي ده. انجیل کې دا بیان نشته چې دا کتاب پیش کړي. انجیل کې 3 خبرې دي او مختصر کتاب دی. اول کې د هغه نسب نامه، دویم کې د هغه یو واز دی، پهاړي واز ورته وایي، دریم کې د هغه څه واقعات او کرامات او معجزات دي. بس تورات شریف کې هم 15 حصې دي، څه احکام دي پکې، څه پکې واقعات دي. خو دواړه کتابونه په اصل شکل کې نشته، نه په هغه خپله ژبه کې شته، نه په هغې کې داسې شته چې د دې په شان کتاب پیش کړي. دا صرف زمونږ په کتاب کې دی. نو زمونږ پیغمبري زمونږ د ښکلي پیغمبر پیغمبري د ټولو قومونو، د ټولو زمانو، د ټولو جهانونو دپاره ده. نو خدای معجزه هم داسې ورکړه چې هغه د ټولو جهانونو تر قیامته پورې به باقي وي. دا زموږ ښکلي پیغمبر و.